اسی یو مثال درته وایم یو په دې پیریانو کې یو نوع د دیوان ورته وي هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناستو او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبې نیو چې راوبې نیو ویل به دلته کښېنه چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه आवाज کوي هغه ټیر غوندې که نه چنډخانو आवाज خو به نو دې ورته وي چې دا څنګه आवाज دی جی دا چنډخ دی مردار ویل دا مردار چنډخ دی غړپ دې ځای نه به ونیو ثابت یې وویسته چې تا زما معشوقې ته څنګه وایي چې دا چنډخ دی مردار لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي یو سړي ویلی چې یا زم مړې ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کېنولی دی وی چې کېنه یو سات په دې کې چنډخ آواز کړی ویل دا څنګه آواز ویل سبحان الله ما دومره ښایسته آواز په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه دی سړی هوښیار و پوه شو بدیو په ملا وټپولو ویل ته په دې لار آزاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او نمړې که چې زما دې معشوقې ته به یې ډېر په سپک نظر کړه تاسو خیال راغی صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و نیمه شپه وه یو هندو یې ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تېر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تېر کړی ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تېر کړی د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به م څکلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال راغی اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغی جي د هندوانو منتر ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې انګریز پادری اورځي ماته وې ماته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و ما وی چې ډېر لوی سړی و وې د قرآن او حدیث نه خو خلاف نه دی کړي مالنا ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې درې څیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي او شیخ سادی ویلی دي چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته مي پیغمبر وی فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مه کوه نو دا د حدیث نه خلاف نه دی کړي ستاسو شیخ سادي ما ورته وی چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه یې زمونږ د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کېږي دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد د دیرې مخې ته الف ته خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي اصل کې زن را بیوا مکن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې ویم خو زن را بیوا مکن
خزه مکونډه وا اگر که د هورې غوندې ښایسته مي چې ته والا میړه مړ کې چې زه ورسره نکاح وتړم. بس پادري داسې اک بک ویل داسې جواب دی راکو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی. مال دا مې درته حقیقت وي. وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم. مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغم دا زه په چراټ کې وم. ما ته وی چې زمون عیسی علیہ السلام تاسو مسلمانانو وایي چې الله ځان ته بللی دی او پاسمانونو کې اوسېږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی. نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسېږي. ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی. کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰست کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰست حباب برسر آبست گوہر تے دریا. چا دا ویلی چې عیسی اسمان تتلو باندې د رسول الله نه بهتر دی. ویل بڑبوکای د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی. نو رتبه د ملغلري اوچته ده که د بړبوکۍ اوچته ده؟ تاسو خیال ده؟ بل سوال کوي اسې دا دې پورې درته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي. وسط مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی هلته د رحمت ملایکې نه ځي. یو سړی ولا راغی سپی ورسره دی. وی جی دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملایکې هلته نه ځي؟ ویل حدیث خو رښتیا دی. ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې م را سره یي او د شپې ځان سره کټ کې وده کوم. وی ولې؟ وی اسرائیل علیه السلام باډو نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم ځکه چې چرته سپی هلته ملایکې نه ځي نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي به زه به ټول عمر ژوندی یم. اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی که نه؟ الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي. علما خو ډېر دي. دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ قسم په خدای دی زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندي به ورته تقریر کولو. یو ځل مولانا یوسف بن نوري دی الله تعالی غریق رحمت په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو. تاسو خیال ده؟ اوس خبر دام دی چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین. هلکه چې زه په خپله ملا یم په ایمان یې بل ملا به منم که نه چې زه ملا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که نه. ټیک شو دي؟ علماء دیوبند په خپله پیران دي. واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ. دیوبندی عقیده درته ووایم مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راله ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده. هغه ورته ووایي چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده بېګاله به وګورئ که په ویښه مې درته وښوده نو بیا هغه وی چې په ویښه په دې مخونه یې والا لاس راښ که ورته ګورئ په دنیا کې
پوری خد دیوبند علماء او رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلق ته کړي ته پوه شي په خبره باب فضائل القرآن کې وګوره ترمذی او مشکات شریف کې دا علماء عقیده او ایمان دي صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه و چې دلته قبر دی چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذی आवाज راتلو تبارک الذی بیده الملک حتی ترغه پوری چې تبارک الذی ختمه کړه سار لدا صحابه راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صاحب بیگا خدا سي چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذی ویل سردار کونین ورته فرمایل چې دغه تبارک الذی سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی ځکه وای تاسو خیال عزیزان شاه عبد العزيز فتاوی عزیزیه کې لیکلي دي نن سلور سوا کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت ورته کول چې وصیت ورته کولو چې زمرشم نو زما د خخیدو اجازت به د روضه مبارک نه غواړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د وفات شو روضه ته اجازت ته مونږ روان شو نو زه د اډلې نه مخ کې وم نو د روضه دروازې لري شوې او دننه आवाज راغې چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړی تاسو خیال نه نو عزیزانو عرض مې داو چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانې لیدلي دي لوی لوی ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه لیدل ما مولانا عبد المعبود رحمت الله علیه لیدل چې چاته په ژوند د قبرونو کشف کېده قبر ته به ودرېده او هغه به ولید لاندې چې په دې مړي سال دی د یو سړي تپوس مې ته وکړو د لاهوري صاحب نه مالداغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے تاسو خیال د بل سړی تپوس میں تیو کو مالداغه سال دے وچ ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی مولانا عبد المعبود تموی معلومات هم د یو قبر کشف وکا وی ولې دا قبر معاملات ته نه منیس مالا د ابراهیم علیه السلام په سنت عمل کوما چې رب ارنی كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ستا ایمان نه دی چې زمړي ژوندۍ کوم و زما ایمان دی خو چې زما مخ کې وکړو نو چې زما دړ قال فخذ اربعه من الطير او دالو واقعه ده نو ما چې زی له ګورم لاس نه ونیوم د شپې لس بجې و او دیره ته راوستم چې دیره ته راوستم دا سترګې پټې کړې بیا ما ته وایي چې بچیا داس چل دی چې دې دیره کې داسې مړې نشته چې ته وګوره او دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناستي او وخت ته غوسیږي لګیا کمه درته و خود نو ټول عمر بروټای خوندر نکی ته و تختیدم په یو سا کور ترالم سار چې بیا ورلم ماته ولې مال نه ګورو بس توبه مې ول راځه درته خیر مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دیوبند علماء دا اتفاقو چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغانی صاحب عمر علم د چانشتا په ایشیا کې تاسو خیال راغی هغه په لاهور کې حضرت لاہوری ته وایي چې تا په یو تقریر کې ویلي دي جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي مسجد ترالو بیا راته په مخلاص والو ویل به دیکھو چې مې وکړه څومره بني آدم چې څوک خرو
څوک سپیو، څوک پیشوګانو، څوک میلوګانو، څوک ګیدړانو، بنی آدم پکې نه ښکاري. دیکھو وګوره رحمان بابا وایي که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما، که ظاهر میں د سړو دي زه سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. مونږ معنوي چارپای وګوره سپی څه ته وایي؟ په ډېرو څیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی. د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دي، که موټر تېرېږي ورپسې به منډه کړي، که سایکل تېر شي غپ، که ټانګه تېره شي غپ، که لاره یې تېره شي غپ. ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دکانونو په حجرو کې ناست څوک داسې تېر شي نه دله دی پلانه څه خنزیر دی اپلک واسه دوس دی خیانت ته ملایکه دا نور ټول خراب دي. وای په ایمان دا زمونږ عادت ته کنه دی. په جماعت کې ناست یو، په جماعت کې سنت هم کړي او فرض پاتې او یو بل ته غوږ نږدې کوي، د بل په غوښو شروع کوي کنه. عزیزانو دوه علم دي، یو قرآن دی او یو حدیث دی. قرآن وحی جلی ده او حدیث وحی خفی ده. په حقیقت کې دواړه د خدای کلام دی، لیکن یو وحی په یو رنگ کې راغلی ده او بل وحی چې ده په بل رنگ کې راغلی ده. 6,600 آیاتونه د قرآن دي او تقریبا 14,000 حدیث دي. بیا ائمه محدثینو په حدیث کې بیا چھان بین کړی دی. امام بخاری ته یو قسم کړی دی، امام مسلم ته بل قسم کړی دی، امام ترمذی ته بل قسم کړی، امام مالک ته بل قسم کړی دی. نو بنیادی علوم چې دي هغه دا دوه دي چې یو قرآن دی او بل حدیث دی. باقی ائمه مجتهدینو چې کوم محنت او خواري کړې ده نو داغي منبع او مرکز چې دی عمدغه قرآن او حدیث ته تنه استنباطات کړي دي. امام ابو حنیفه اوس د دې څلورو واړو ائمه اختلاف په اصولو کې نشته، اختلاف فروعي اختلاف ته چې هغې ته په دین کې څه دومره د کفر او د اسلام دارو مدار پې نه دی. مذهبونه څلور واړه حق دي او علما وایي چې تقلید دا واجب دی. قرآن نه ثابتوي چې فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که تاسو نه پوهیږئ نو تاسو د علماو نه تپوس وکئ. نو د دې وجنه بنیادی علوم چې دي قرآن او حدیث دی. عزیزانو د آخرت د نجات دارو مدار چې دی هغه هم په حدیث ته او په قرآن دی. دنیا کې فلاح او بهبود چې دی هغه هم دارو مدار داغه په قرآن او په حدیث باندې. مونږه دنیا کې الله دل پیدا کړیو چې ستاسو کار بچي، ستاسو کار با د مخلوق رابطه پیدا کولی د الله جل جلاله سره. ستا کار بچي ما ته وګوره اوس پوهیږئ په خبرو څه گزاره خو به کوئ ماما. نو زه خو وایم
چې اسم حاصل نکړه په شیخه په مولای کې اسم حاصل نکړه په شیخه په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی په مای خانہ پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا دیر داد عشق خبری مکڑنا دانا دا زمون شیخی دا زمون ملاتو خبر بم نے اس رات چاوی ستاسو دے پلسو کی یو جوڑا شوی زم پکی راغلے قسمونه ما ور کړی خلاصه داوا چې د پلوسه هغه وب روټه خو سکه چې او بم مانو اسکلی بیا ته همدا سلاړ اوس راته چاوي زمون کلی کې خلک وایي چې دم په کې 6,000 روپیا غستې نو هم ویلي 6,000 روپیا چې مال تاسو رانه کوي نو څوک به راکړي بے نظیر سره هم مرانه ده چراله سره کې د وزیرانو سره هم مرانه ده په دې شل کاله کې بسوک دا ثابت نه کیږي بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ثابت به کوي وای تاسو پولیسوال هوټل په دې دغه کې اوړې راوړې سیکریټ کې یې بارځه کې زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زنيز دې نه مرغله ریکارډ دی اوس پردي کورونه وران شوي دي پکې مړی شوي دي یو پکې د مولا زوی مړ دی داغه جوړه ده او بجلیګر مولا پکې 6,000 روپۍ تونه لکته پاغه خلای چې دا خبره کړي تونه لکته داغه پاغه ومه کړي زما په زندګۍ کې کما د مړی سقاط اغستې ما د ختمونو پیسې اغستی ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي د چا چای مسکلی د مړي خیرات او سلويختي کال مې خوړلې ما به د ټول پاکستان غول خوړلي زه چې په خبرت پوه شوم ستا د دې پلوسه خلق ما سره په بجلیګر کې زه امامم 6 روپۍ مې تنخواه وه په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ مې تنخواه وه باچهي مې پې کوله د 67 نه تر ننه پورې 3 تجارت کوم ل 7000 روپۍ میاش ګټم توکړې برید ګرځم چې چاته مې خوښه ل 70 ورته وشغوم پروا نه لرم پروا خو به چاله لري چې یا ته چای اوس کې یا ته روټۍ خوري یا ته نغد دیواله کوم خبره ده کنه چې داسې الطمع يسير الاسد ذبابا تمه د زمرینه مچ جوړ کی د زمرینه تمه ډېر ظالم شه دی چې داسې چاته نه کې د بادشاہ پروا ملاره سره سترګې ګرځه هغه ورځ یو خط راغی زمونږ په مليانو کې یو د مذهبي امور مشیر دی د مرکز مذهبی امور مشیر اگر ویلی چې کون کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی اچھی نہیں ہے کون کہتا ہے اس دار چا علاج آسانی د مولا علاج لگن کون کہتا چرتا چاول ازما کے سٹ اور لے چاغو ویلی دی چې پاکستان د پیغمبر خیرو والے دی واو رئی او په کولاو غوګونه تاسو خو هر ډولکی ته غړې گئے هر ډولکی ته په دې علاقہ نن چې دا د مذهبي امور وزیر دی په مرکز کې او په دې علاقہ تاسو خلیل مومند پاس کړی دی ورشه داغه د زامنو حال وګوره چې د حج په پالیسی کې کروڑونه روپۍ پیدا تاسو لراغه چې یو کس خوراکي چې حج ته ملګم مور مړې پلار مړې خیال مړې نو د ماشکیر نه بیا خان او نواب ته خو زمون ټینګې د ډېر ګران کا غریب سړی که د مړي دوا لراشي کنه
او کینی دعا به وکړو نو د غریب په دعا مړی بخلې کیږي کنه کیږي ها او د نوابانو په دعا پلانیه دعا به وکړو لکه دا دې څوک خدای دې کور روان کا سم خو په مخ لاس را او تاسو مزاج وہی میرا مزاج لڑک پن سے ہے خدا خبر میرا مزاج لڑک پن سے عاشقانہ زمون مزاج غلامانہ مزاج دے غلامانہ ذہنیت تے زمون مزاج دے خان راغ دمڑی دا خان راغ خان ملام منڈی کی میاں صاحب منڈی کی امیان منڈی کی قربان خان دوا تر کیا نہ سٹا دیوزا زما مور مڑوا دل تب بابر صاحب گورنر دعا تراغه چکٹ ترورا سے تو پاسے دم لاس میں ولور کو دعا وشا مرګر وراتوي چیرې تا خاطر سلیفت ورنه معلومات در تدا خدا چې دا چونکه زما د بچپن مرګره هغه تعلق مد نظر دعا تراغه د بجلیګر مولا په در کې د گورنر او د وزارت یو ټیډي پیسې قدرم نشته ټیډي پیسې بیا قربانی کې بداغه چانه چې چا ستا د مړي قبر کنه لري پار په شکال کې ستا مړي له لحد وسته دي پار په شکال کې ستا مړه خخ کړي دي ستا په اجره کې خلکو توبه ور کوي ستا اجره چڼکاوي قرباني ګد هغه خلکو نه دا د لومبه ورځ ناویانو نه قرباني کوي چې راشي ډوله ډوله لکه عقل کوي دا تصور کوي چې مونږ یو آزاد قوم یو مونږ آزاد قوم یو مونږ ته اس پروا ده چانه ده پکار تاسو وايي پیمان پرون په دې ملک کې د روټي کپڑے مکان وعده شوی و روټي کپڑا مکان چاله ورکړه بیا بل ورځ په دې ملک کې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ مونږ به غریبی ختمو تلوسه ټول نوابان شوي ها کومه سپیری دی خو وګوره دبل ہوئی زبان سرا دا د خدای دعوا ده چې زب غربت ختم کړ غربت ختمول قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير هو الرزاق ذو القوة المتين رزاق سوک دے تا تا پخیٹا کے در رزق اسباب چا جوڑ کرے ہو تا چی دا مورا پیدا شو پا دی سینو کے در رزق اسباب در تا چا جوڑ کرے دا لویوالی نباد لاری در رزق گٹلو در تا چا برابر کرے نو تاسو خدای پریخ ہے دے نو اللہ تاسو پریخی ہے قرآن کے راضی فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء سوک چې ما هیر کی زده هر قسم نعمت دروازے پہ ور پرانیزم حتی اذا فرحوا بما اوتوا داما چې سور کړي چې دوی پکې خور نه نوځي انټر کانټیننټل ہوٹل کې میرا خزه خپ گډاشي خا نو بیا څه چالو کوم اخذناهم بغتتن ناگہان رونسم فیضاهم مبلسون بیا دو اریانی چې خدای دا څو ترا باندې وش ناگہان والا ور میګ مات نو نن اهل دنیا او تا په زیاته دنیا غرور نه دی پکار رحمان بابا وی ډېرې مات کړه مارای د قبر جنو چې د قبره بین لیدل هی چاته بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پس دارات نو عزیزانو عرض میں داو چې پاکستان نن وګوره ار ورځ
دا انسانان کیمې کیږي هره ورځ. چرته د لارو اکسیډنټ، چرته د فلاین کوچو اکسیډنټ، چرته د ریل ګاډي اکسیډنټ، چرته د بمونو د دماکو اکسیډنټ. هره ورځ کیمې او تیکې او هسپتالونه او غوښې، بیا زهریله سیزونه دي، بمونه، زخمونه بیا په کلونو نه جوړېږي. نن زمونږ په کوارټ روډ باندې غړم داسې غړم شو چې ملک یې وخوځو چې ګورو صاحب امبولنس دی او پولیس دی او فایر برګیډ دی چې زم ورپسې لاړ. دننه هېڅ پته ونه لګېده، پته به سبا لګي چې څه پکې وشي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا چې دا قوم د پیغمبر خیرو والی دی. دا قوم د قوم که ښه ورځ وکته نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ. ما ته بعضې وخت کې کلي کې خلک وایي چې ته مړي ژوندي مالمه مې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ممې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه او ممې لمبوئ خلقه. چې نه مې ولمبوئ نه کفن را واغوندوئ او نه مې خښ کوي، په ډیران مې سپوته وغورځوئ. سپو په خدای قسم هغه ځمکه به م لعنت وایي را باندې چې زه ورشم، هغه ملایکې به م لعنت وایي را باندې چې ما نه تپوس کولو ته راشي. نو مالمه مې لمبوئ خلقه او ممې خښوئ خلقه، ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقه، ممې لمبوئ خلقه. خو زما مړي له به څوک نه راځي که نه؟ دا خلک که زما مړي له راشي ما خدای بخي. دا رښتیا وایي. تاسو د هغه قرآن وایي چې دا دنې جلسه ده چې کم مړي له تلي یې کم مړي له، نو تاسو څه وایئ؟ مهرباني کوئ ناوخته ده، زر خبره خلاصوم. تاسو څه وایئ چې مړي ته لاړ شئ؟ نه ټول دا ټکې ووایي، خدایه ټول په یو اواز ووایي. اوس دا خدای وی بخي چې تاسو وایي دا لږ بیا وایي او دې ځای ته سوچ وکړي چې دا د دې ځای نه لاندې دا اواز راووتو که د دې ځای اواز. تاسو بیا وایي دا د دې ځای اواز و که د دې ځای اواز و؟ نو چې د دې ځای اواز و د دې ځای نه و نو دی خدای ستا په وینا نه بخي. ذکا چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کما خبره چې د زړه نه نه وي هغه اثر نه کوي. ټیک شو؟ نو زباني جمع خرچ. ښه تاسو خو د مړو جنازې هم کوئ، دا علما خبره نه ده، تاسو خبره ده. د هر شي تعریف غرض موضوع وي، د هر شي. تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړي دي د جنازې غرض پیژنئ چې جنازې غرض څه دی؟ وایي په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو، خپله درانه او د بل سپک او سنګال دی، غویه دی چې اغوستی او میخه دی پای ډېر کوي کلک کوي او نور څنګه چل دی او زوی دی چېرته دی او پلانی چېرته دی، دا کیسې کوئ چې روان یې پکې. بیا چې جنازه وشي او بیا سره کېنئ بیا مجلسونه جوړ شي، موږ یو طرف ته کېنو شروع وکړو، تاسو بل طرف ته کېنئ. ټیک شو؟ تاسو ووایئ په ایمان او بیا یې په ایمان ووایئ. که زمونږ دا ایمان وی چې دا سړی داسې ملایکو گرفتار کړو چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي، داسې جیل ته لاړو لاندې چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي، داسې عدالت کې به پیشي کېږي چې زمونږ رسۍ ورته نه کېږي،
د دنیا تاڼه چې خلک ونیسي تاڼېدار ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ ها جی مجسټریټ ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ ډپټي کمشنر ته زمونږ رسۍ کیږي که نه کیږي؟ ها جی بیا د هغې انټاروګیشن چې کیږي نو انټاروګیشن ټیم ته زمونږ رسۍ کیږي چې هلکه وهای ملک ګزاره ورسره کوه رسۍ کیږي که نه کیږي؟ دغه انټاروګیشن ټیم ته ستا رسۍ کیږي چې کوم په قبر کې به د مقرر شي؟ دغه جیل ته ستا رسۍ کیږي؟ ها که ستا دا ایمان وی چې د دنیا تاڼې سړی بوتلی دی ټول کلی دی په سر راغستی ټول کلی چاله پولیس سړی بوتلو اله ننې پیشي ده اله مور یې منډې وی رونه یې منډې وی خپلوان یې منډې وی چې پولیس کسټډي واغستا 3 ورځې ریمانډ یې واغستو اله چیرې نه وی وی خدای چیرې نه وی داسې وایي که نه وایي وی خدای چیرې نه وی ټیک شو که دا د وهلو ایمان په قبر کې ستاسو وی نو تاسو به په قبر باندې بلې خبرې ته اوزګار وی که دا فکر به در سره وی اوس خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې تعالی والله کا 2 میاشتې روټایم خوندر کی کستا دا ایمان وی چې دا پلار یا زوی یا رور یا مور یا خزا دا کم خوالاړه دا کم پولیس گرفتار اکڑا اے اللہ بیگالا بے پیشی بھی جتسما میں لبو ورسر کیگی حضرت عثمان داغ انسان ہو چه دو لونا د جناب محمد رسول اللہ یکی با دیگری پی وادوی داغ عثمان ہو چه پیغمبر د متعلق ویلیو چه پا خدای قسم عثمان سوزل جنت پا بیا غستے دے پیغمبر ویلی عثمان سوزل جنت پا بیا غستے یعنی جنت دو عثمان زر خرید کور دے اگا عثمان چادری تراغے نو جڑلے صحابہ ورتیل والے قیامت رضی تا نہ جاڑے جنت دوزخ تا نہ جاڑے قبر دی اولی دونو تا جاڑے اور تسوئی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ ماد جناب محمد رسول اللہ ناوری دلی دی چه قبر دا آخرت پا منزل انو کڑم بنے منزل دے کپدی کی سڑے کامیاب شنو آئندہ ورطا آسان وی کپدی کی پاتے راغے نو عمر لے بیڑا تبادا نو دغزے تجاڑم زکا چه پاڑم بیما خامپ کی چرتا پاتے رانشما عثمان غندے سڑے زوت سیب نو عزیزانو اصل شے اغا آخرت تے مونگ پیدا دے لیو دنیا کے چی آخرت جوڑ غنم چلا کرے چی روٹائی جوڑا کے نوکری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی دکانداری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی ٹیکداری چلا کے چی روٹائی پہ پیدا کی دا دنیا جون چلا کے چی آخرت پہ پیدا کی تاسو خیال راغلی آخرت پہ پیدا کی دنیا کی دا آخرت دا پارا یو فکر پکار یو نظریہ پکار قرآن ویلی دی وما خلقت الجن والانس
الا ليعبدون دې د پاره مې پیدا کړی چې تاسو به زما عبادت کوئ زما رضا به لټوئ په ما به مین یئ. اے هلکانو نن دنیا کې مونږ په څه مین خدای خو وایي چې زه مین پتایم کاش کا تمین پماشه زمین پتایم کاش کا تمین پماشه خدای وایي زه خو در باندې مین ما خو کاش چې ته په ما مین شې. جناب محمد رسول الله وایي زه خو په تاسو مین یم خو کاش که تاسو مین په ما شې. په تاسو څنګه مین دی چې په لحد کې کېښود شونډې مبارکې خوځېدې یو صحابي غوږ ور نږدې کو نو په هغه وخت کې مو یا رب هب لی امتی اے الله زما امت بخا. حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي ټولو پیغمبرانو ته په دنیا کې الله ویلو چې یو څو اختیارونه در سره دي که دنیا کې استعمال وي او که آخرت له پرېږدئ. سردار کونین ووی ټولو پیغمبرانو هغه خصوصي مراعات دنیا کې ختم کړ قومون له خیره وکړې غرق کړه تباه کړه. ما خپل خصوصي رعایت چې خدای ما ته ویلي دي عامې پټ ساتلی دي. د قیامت پر ورځ چې د خدای په خوا کې ولاړم ابرو باسم ویم به یا الله دا اختیار دی دنیا کې را کړو ما پټ ساتلی دنیا کې مې نه دی ضایع کړی. اوس وایا الله به وایي ته په لاس ږده او زه به بخما ته په لاس ږده او زه به بخم. قرآن کې راځي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے پیغمبر آغا شیب در کم چی پکم شی تا خوشحالیگی دے پا تا خوشحالیگی سیوا دا بخشش دا امت نا پا بلشی خوشحالی. نازیدانو میں نے گئی با پسنگا میں نے گئی با پدا سے چی دا حضور دا وفات پا ورز یو صحابی لگیا دے پٹی کی سکار کی چکار کی خبر ورا گئے چاہتا پچامین وی آغا وفات شو آتا چی پی مین وی او وفات شو والوفات شو ہے لگ آلوری او غرزولو اللہ سنے اچت کے اللہم اذهب بصری اللہم اذهب بصری کلا ارا بعد محمد احدا. خدا ما پا دوار استرگوڑن کا چیزا دا رسول اللہ نرستو پی بلسوکو نوینما پٹی کے ناستو پا دوار استرگوڑن شو ما خسترگی دیلا وقتی چی خپل محبوب تا پی گورم چیزا ما محبوب نشتا نو بیابل چاہتا پی گورم صلا تو زما عزیزانو اللہ نلوی حسین بلسوک نشتا شتا داغه نلوی خوبصورت بل څوک نشته او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا لوی شان د بل چا نشته. بس جون پاغه مین کا شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا ینا دا نزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونه په یو مین شي دنیا به پتا مې نه. کم خلق چې د خدای په دین مینو د خدای په دین مینو او کم خلق په خدای مینو او کم خلق په جناب محمد رسول الله مینو په خدای مې د قسمی تورشا نن داغي د قبرونو خاورم خلق پسترګو کې اچي خاور. د شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه قبر ته زلاړم مرګري می پرې خو په دلی کې 84 کې زه دلی ته تلم مرګري می پرې خو مرګر راته موږ در سره زما الزی आवाज زم
ویل دولی مال به زه یو کار کوم بیا به تاسو را باندې اعتراض کوئ چې لاړم د شاه ولی الله د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د مولانا حسین احمد مدني د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د مولانا قاسم نانوتوي د قبر خاورې مې په سترګو پورې ومږلې دا ولې ځکه چې دا ډېر لوی خلک دا ډېر لوی یو مرید د حج نه راغی د شیخ الهند حج ته تلو ویل څه راته ووایه فرمایش چې څه دله راوړم ویل د مدینې قجورې او د روضې مبارکې هغه ګرده راته راوړه روضه چې جارو کی هغه ګرد راوړه چې دا دواړه یې وله راوړه نو ګرده یې پرنجو کې واچوله ویل د دې نه لویه دوایي سترګو دپاره بل څه شی ده او د قجورو ګټ کی آی میده کړه او په خپلو دارو کې ګټ کړه وی دا د محبوب د وطن د کجورو ګټ کی دي دې نه لویه دوایي بله څه کېدی شي نو زما عزیزانو یو درد پیدا کړي ډکې یو عشق پیدا کړي ډکې شان و شوکت د مسلمان جوړ کړي دا تبلیغی جماعت والا چې دي تبلیغی ډله زه درته په ایمان وایم عملی طور زه نه درې ورځو کې چېرته تلی ما نه څلوېښت چلې کې تلی ما ځکه چې زه صحت مې ټیک نه وي لیکن دې وخت کې چې څومره لوی کار د دین دپاره دا ډله کوي زما په خیال چې بل څوک یې نه کوي روس کې ورشه دوی څه کار کړی د چین یو عالم راغی د چین دارالعلوم سرحد کې ناستو ما ته وایي عربي ویله داسې عربي ویله د چین عالم دی او عربي وایي د چین چې مونږ ورته دغه وایو دا کمیونسټي او دلته پاکستان کې هم کمیونسټي ما زه سوچل کې نه د ګډې زویات کمیونسټي او سوشلیسټي خوار شي ویا بای مې لیونی شو په ترجمې باټینګن غواړي پاکستانیانو ته ګوره او کمیونسټي او سوشلیسټي ته ګوره کمیونسټ روس دی دعا وکړئ چې الله ګوربچوف مسلمان کړي نن یې د روس نه د کمیونسټۍ بنیاد وویستو ثابتېږي لګیا دی داسې تاریخن چې بنیادي طور دا سړی څه د مسلمان اولاد دی او خدای به مسلمانۍ انشاءالله خمینی د شیعو یو مولا دی هغه خو دعوت ورلېږلی وروسته ګوربچوف ته چې ته مسلمان شه زمونږ د پاکستان هیچا دعوت ورونه لېږل تاسو خیال راغی هیچا ورونه لېږل دعا وکړئ یو ټیلیګرام مې ورته کړی دی چې څه جواب راځي خیال هم راغی جي مونږ خو دې دپاره یو چې نور ملکونو ته به د اسلام دعوت ورکوو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نشته السلام علی من اتبع الهدى دعوت به چې لېږلو کافرو بادشاهانو ته